دریم بحث استنباط د مسائل. اول ته دا معلومه شو چې جود یو خصلت حمیده ده، کله د حضور په صفت کې بنات موجود خپلول پکار ده، لکه دا اثر د حکمت او د اخلاق او حمیده او حسنه. ما ته جود دې ته نه چې دې ورکه، جود دې ته چې په محبت ورکه، په نشاط د نفس او په انشراح د قلب. نه چې رمضان کې سخاوت زیات ثواب لري، ځکه رمضان د خدای د احساناتو میاشت، د خدای د نعمتونو لوی نعمت قرآن شریف دی چې روحاني علاج او شفا او هدایت دی، هغه خدای په رمضان کې نازل کړی. نو ته تخلق باخلاق الله خوښ کا چې څنګه په رمضان کې خدای احسان د هدایت کړی، نو تم سخاوت کا. بلکې زموږ علماء د وعظ په کتابونو کې چې څومره آسماني کتابونه ټول په رمضان کې نازل شوي. ابراهیم علیه السلام ته صحیفه دا په اول د رمضان کې ملو شوي. موسی علیه السلام ته تورات په شپږمه د رمضان کې. داود علیه السلام ته زبور په 12مه د رمضان کې. عیسی علیه السلام ته انجیل په 13مه د رمضان کې. سید الکائنات ته وحی آغاز په 23مه د رمضان کې. یا اول سمه واقع قوله. نو ټول اسماني کتابونه په رمضان کې راغلي، نو دې ته شهر الاحسان من الله وایي. نو تم په دې میاشت کې ډېر سخاوت کوه. دا سخاوت په عربو کې وینه. انت چې رمضان کې لاشه په مدینه منوره کې نو د استقامت لري او په زور رانیسي او په حرم شریف کې واړه لکه ناس ته وی راځي زموږ درخستخان ته بل ته وی راځي چې څوک ورسره راشي داسې خوشحاله شي لکه چې ښکاري مونږ اوانه ولا دا چې لیدلې چې څوک رمضان کې هلته راشي. عربو کې چې سوچ عربي نو دوه صفتې پکې، یو سخي طبعا، دویم رښتینی، هم په دوستۍ کې هم په خبرو کې هم په عقیده کې. وهمیات، شرکیات، رسمیات، خرافات پکې نه. او چې سره سره دوستانه شو پرشتیا، او چې سره درو واره د اعتماد په ختم شي. هغه د دې شی او درو خو چې اصلي سفي عربي یو خلا پاکستان دا کې دوه داسې چې پاکستانیان، افغانیان، انډونیشیا، حبشیان دا عرب شوي دي. خو په قبایل کې یا پریاس کې سوچ عرب دی. نو چې سوچ عربي علا سفي طبع او دا رشتینی په دوسته کې او په عقیده کې. څومره ملیانم دلته وهم پرسته دي، هغه عقیده کلکه دو دیو پیری دیو بو دیو تور جنده دا شنه جنده دا او بونگی والو توقی ناست لا خبر ایلتا نیست. نه خبر پرستی شما اوس شریف تا، نه جنبه شریف اشتا، نه گنبد شریف تا. اما چیستا وضع دا سنت مطابق صادقه با او دعا دا بس. دل پا دیو دیو بطن بی جوڑ گئے کہ درباریان و دربار آبادی او درباری و تناست او تصوف شریف لزور وکی دا اثر وهمیات ناغی وهمیات نه خرافات که چه سوچ عربی گوره دا بیسر خلق دا سوچ عرب نوی دا خورستو عرب شوید او دا شام خلقم سوچ عرب نوی. سوچ عرب دا جزیرت العرب خلق دی او دا یامت دیتا الجزیرت العربی دینونو تا عرب مستعربه، عرب عاربه، عرب بادیه و عرب مستعربه. نو عرب درې قسمه دي. عرب ته ځکه عرب وایي چې عرب شګلور ځمکې ته وایي. نو شګلور ځمکې اوسېدونکي دي. په پوزه ذکر کو دا خبرې نشته. دلته یو ډله ځان ته اخوان وایي، په پوزه ذکر هغه دا ذکر وکړه. پوزه صاحب ذکر نه پوزه سونه یو دا کوي، دا ذکر کو دا خو ذکر نه دی. صحابه کرام دا کوي څه کوي اوه اوه اوه. نو اوه کلمه توجه ده.
او هو یا من لا سلاه هو خدا خدای اسم مبارک نه هو ضمیر دی چې مخکې ستر راځي هغه به مراد هو د خدای نوم نه دی ولله الاسماء یا احسو کوي نو کلمات توجه او د افسوس دا په سفیان کې دا خرافات کې یا مدد یا رسول یا مدد یا غوث یا غیاث انا دا د حضور مبارک نبی دا او صحابه کرام د مجلس خلق حضور مبارک چې فرقې یادوي ټول فرقې د دوزخیان بغیر د یوې فرقې نه وی قربان غصبتي وعلى مثل ما انا عليه اليوم واصحابي فكما لار چې زنن روانه نو د ما صحابه نو د خدای د رسیدو معیار عدا صحابه کرام جمله داین زیات اقرب اولیاء د خدای د معرفت او سکون نو ګور چې صحابه کرام سکوي او تابعین باجوړ مولا کابل مولا معنی کی دا شی نشته وهم پرستی نشته دا پکې صفات الله مسالې ته معلوم چې رمضان کې زیات سخاوت وکړ دریم پکې دا چې رسول جبرئیل علیہ السلام سره ملاقات د صحبت د نیکو خلقو خبره لکه جبرئیل علیہ السلام ملک معظم دی چې هغه سره د صحبت شنو سخاوت به زیات کړ د تبلیغ کې سره لاشي دا د کمزورې مشته جماعت او خصفتونه پکې یو خو صحبت د نیکان ورته حاصل شي لکه ټول نیکان د خدای د دین په فکر کې راوځي دیم دا چې خلوت ورته حاصل شي جماعت کې اوسېږي نو کورې نه دکان نه منډي دریم دا چې عمل خالص د خدای لپاره ریا پکې نه شهرت پکې نه پوسټر سره نه لیکلي نه زموږ مليان په دې خوشاله شي جنرال سیکریټري قطب الارشاد ریاض المستغیثین فلان کې لکه په دې متو کېږي ټول د دسمات نه ډکه په دې خوشاله کې داخل دا کما خلک چې په دې خوشاله کې جنرال سیکریټري د صدر اعظم د رئیس اعظم ز قطب الثقلین لکه دا څه انا لله و انا الیه راجعون من ته بوستا سبح خدای پاک دی وبخي ویګری د وجود کتابي سره وجود حقيقي ضروري نه دی اسنه چې په پوسټر کې د نن څو سره دولي کې چې مولانا غوث الثقلین ځان باندې دوه کړي شي ګوره ما هغه سره زموږ معلومات دي کې مجهولات معلومات په پنځه خبرې نه او مجهولات بشمار دي نو دا غدرو معلومات دا وجه نه خدان ته مولانا او عالم او شیخ القرآن والحديث و او دا غدشمار مجهولات نه دا وجه نه ځان ته جاهل اعظم نه نتیجه په تعبیر خاصه ارزلوي او واقع ده مجهولات زمونږ دي معلومات پلس لکو کی پینځه راته نه دي معلوم نو دا غن پینځو دا وجه نه خدان ته عالم و او دا غلکونو پینځه کم لاک د وجه نه ځان ته جاهل نه وي په دې دوکه نشي وکانه یلقاو فی کل ایت من الله فیدارس دین دا مساله معلومه شو سل پینځه چې مدارسه د قران او مذاکره د قران دا بهتر عمل له او خصوصا پر رمضان کې زیات تلاوت کول ځکه حضور مبارک د جبرئیل سره چې څومره منازلو هغه بدته نو قرآن رمضان تا شهر القرآن وی میاشت قرآن ویا پتراو کی ویا پزان لے ویا شعباد بزرگان شپیتا ختم باکون پا رمضان کی یو دا وضع بلش دیو علمائی چی نور کارون پریخی صرف قرآن تا متوجی دا قرآن وینا دا قرآن درس دا قرآن مفهوم خسل ورم و آخری خبر مناسبت د دې حدیث د باب سره سره مناسبت پدې کې چې دې کې کیفیت د وحی راغلی وحی وا تکرار کېده په رمضان کې او بدل وحی ته اشاره راځي ځکه وحی شروع شوی د په رمضان کې او ماته چې انبیاء کرامو ته کتابونو کې لیکي ټول ته کتابونو صحیفه په رمضان کې راغلي دي نو ان اوحینا الیک كما اوحينا الى نوح والنبيين من
عباده سره مناسبت را موجود د صفات مختصو د محایلین ده پیغمبر بسخی په قوم او عظمت د شان او حفاظت د وحی مراله چې هغه مراد او د شیخ الهند سے پنس او باب په لومبي باب کې عصمت او حفاظت د وحی راله ځکه خدای ورته وایي حدیث کې چې ګورې شومې مخه دا زه به ستا په سینه کې یاد ساتم نو خدای ورسره وعده وکړه د حفاظت او د عصمت د وحی او په دې کې عصمت او حفاظت د وحی راغی ځکه د اسباب په درجه کې به حضور تکرار او گردان کا هغه شپږم حدیث ته ورپسې دا لوی حدیث ته خو یو څو خبرو ته یو خو بیان د صورت حال د دې حدیث مخکې دغه هغه واقعات چې ذریعہ د ملاقات د اشخاصو ګرځېدل ده دریم شرح د حدیث او معانی او حکمتونه څلورم پکې سوالات او جوابات او پنځم مطابقت د باب سره او د آیات سره او شپږم دی یو اصطلاحي خبر ته اشاره کړې ده په آخر د حدیث شریف یا صورت حال سو دا به خبره پس منظر د دې حدیث شریف سره چا کیسه د سید الکائنات زمانہ کې دنیا دو بلاکو ته تقسیم و دو غټ حکومتونه دا واړه چې تابع ده د دوړو لکه موجوده زمانہ کې روس او امریکا روس خدای ختم کا یو مردار پاتې دا د خدای ختم یو تبع حکومت د فارس و بل تبع حکومت د روم د فارس دار الخلافه و مدائن ایران کې خام او د روم د حکومت دار الخلافه و روم او روما اوس ورته اټلی ایطالیا د ایران د ورپسې دیم نمبر شیطان ایران ته د جهان دا پاکستان د امریکای غلام دا هند دا یمن دا عمان د سید الکائنات پیدائش په وخت کې یو تبع مملکت روم وی روما بل تبع مملکت فارس وی فارس مجوسیان آتش پرست اور روم عیسایان نصارا نو دوارو مینس کې مذهبي منافرت نو جنگونه به کور په باد والا کو نو د روم د بادشاہ نومو هرقل او د ایران د بادشاہ نومو کسرا روم بادشاہ خپل نوم هرقل چې ما ته ګوره وکړي هغه ته د قیصر لقب او د روم د ایران بادشاہ ته به کسرا وي کسرا معرب د خسرا وله خسرا معنی مالک روی زمین نومي پرویز د دوه من کې جنگونه کېدل نو سن 602 تر 614 پورې سخت جنگونه پکې شوي حضور مبارک په سن 610 کې پیغمبر شوی صلی الله علیه وسلم دا وکه د هرقل بادشاہ و روم کې نو 614 کې یو سخت جنگ وشو او ایران په دغه باندې رومیان غالب شو او د روم نه ډیر علاقه واشته دا بیت المقدس او عراق او ډیر ملکونه دا د روم تابع نو ایران کې دا بیت المقدس علاقه واشته او عراق هم واشته او دا غي پادریان مرک او ني صلیبو د سرو زرو هغه ته یو خپل وطن ته رومیانو نه ډېر شکست فاش ورک دا پشپک سوا سوال سنه عیسوی کی حضور مبارک شپک سوا لسنه عیسوی کی پیغمبر شوی نو دا چې چله به چې د دوی بدوانو چرته جنگ جګړه شروع شو نو مشرکان په مجوسیانو خوشاله ځکه هغه مشرکان او مسلمانان په نصارا خوشاله ځکه اصل مذهب خو حق ته کړ
دا خو تحریف پکې دی کړی. عیسی علیہ السلام حق پیغمبر دی، بل دعوت توحید کوي. نو د مسلمانانو مینه به د نصاراو سره په مقابل د مجوسیانو کې دا همیشه طبیعت دی د انسان چې دوه کسان په کبډي ورشي، په جګړه ورشي، ته به ضرور حمایت کوي د یو طرف قلبا. لکه روس او امریکا چې په جګړه ورشي، بظاهره زمونږ امریکا د روس نه خوښه ده، اگر چې دواړه دشمنان، خو روس خو بالکل خدای نه مني او امریکا خو عیسایان ځان ته وایي، اگر چې مذهب داغي ختم ده. نو مسلمانان به په هرقل خوشاله دل او کافران د مکې به په ایران خوشاله دل په مجوسیان، او مسلمانانو ته پیغور ورکاو چې ګوره زمون دوستان ستا په دوستانو غالب شو او چې څنګه هغې غالب شو نو موږ به په تاسو غالب شو، تاسو به ختم کړو. دا د مظلومیت زمانه وه. پوه شئ؟ نو خدای یو ځل چې دوی سخت شکست وخوړ او روم نه ډېر علاقه واغېسته، بیت المقدس د هغې مذهبي ښار و، بیت یې واغېست او پادریان یې وله مړ کړ او قیمتي صلیب یې ته یوړ او د هغې ګرجې زیر و زبر کړی. نو د روم سخت شکست و. نو مسلمانان خفه شو. ما ورته دا طبیعي څیزونه دي. نو خدای آیات راولېږه، الف لام میم غلبت الروم فی ان الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. رومیانو شکست وخوړ، خو دوی په بضع سنین کې بیا غالب شي او مسلمانان به په هغه ورځ خوشحاله شي. نو هرقل بادشاه چې شکست وخوړ او خدای دلته آیتونه د مسلمانانو لپاره نازل کړه چې رومیانو خو شکست وخوړ، خو هم من بعد غلبهم سيغلبون فی بضع سنین، دوی به غالب شي په بضع سنین کې. ابوبکر صدیق خو د ایمان مجسمه، یو کافر ته وایي په یو څو کاله کې به وویني چې روم به پرې غالب شي. نو هغه ورسره شرط کېښود، ویې زه لسو خان به زه درکم که غالب شو، او که غالب نه شو لسو خان به ته راکړي. او اووه کاله یې شرط که، ځکه بدعه د درېو نه تر نهو پورې وایي، نو اووه کاله یې شرط که. شرط راواو. نو حضور مبارک ته ویلي وی هغه یې شرط زیات که او مودم زیاته که. نو شرط یې د سلو خانو که او موده یې 9 کاله که، ځکه بدعه 9 پورې وایي. زه وایي په 9 کالو کې که دوی غالب نه شو نو زه به 100 خان درکړم. پوهېږې که؟ نو هلته هرقل تیاری شو د بدل اخیستو. نو په تیاری او د شکست په اسبابو خو موده لګي، نو په مزه 9 کال دا د بدر کار. مسلمانانو هجرت وکړه، ځکه 6 کاله نه پس 7 کاله باندې بیا هجرت شوی. 6 کال د نبوت، 4 سن 14 نو 14 په 14 کال حضور هجرت کړ. نو ورپسې به بدر شو. دغه شکست چې ختمېدل یو کال نیم پای کې تیر شو. نو 9 کال پس رومیانو د عراقیانو د ایرانیانو به جنگ وشو او سخت جنگ یې وکړو. نو هغه مغصوب شوي علاقې ته دوباره واپس واغشتې او لویه فتح مبین خدای ورکړه. نو دلته بدر کې مسلمانان په کفارو غالب شو، اول ته رومیان په ایرانیانو غالب شو. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. بدر کې دا بدر په کال دواړه واقعات شو. مسلمانان دلته په کفارو غالب شو او رومیان په ایرانیان. نو چې غالب شو خپل ملکونه او علاقې ته واشته او بیت المقدس ته واش، عراق ته واش، نور علاقې. نو بیا هرقل بادشاه یو منښته کړې وه که دا ملکونه ماله دوباره خدای راکړل نو زه به د حمص نه پیدل ځم بیت المقدس ته د عبادت دپاره. حمص عارضي دارالخلافه وه. حمص شام کې ښار دی، د دمشق نه 102 میله لرې. 4,000 صحابه کرام پکې ښخ جنگ شوی دی. عمر ابن عبدالعزیز هلته ښخ دی.
हजरत काशिर बिन महसन अल-तखत, हजरत वहशी, हजरत सौबान, हजरत करमैन ने भी जहां ले ले सहाबा के आराम हिम्स तजतले नो हिम्स ना बे पैदल तले दा च पैदल तकरा दा द हुदैबिया कालो हुदैबिया पकिंजम काल खंदखशो दशपगम काल सर बे हुजूर मुबारक खतुन लेकर यानी बाद बदरे काल दे पे इंतजामी उमूर मशगुलो नो चार सम दगुशो बादशाह द हिम्सना रोज़ मुक़र्रर करे दुमरा सात मजल बको वा तमीला मसलन मा मसल के बाद खादिमान व तकालीन चूलू और गुलाम बे पे चूलू दी सनद आयान द दौलत ना पैदल तो पतल लगी सुबह मुदक्किर रसीदल ذکر بیت المقدس نه دمشق پورې 300 میله لار او د دمشق نه حمص ته یو سل 2 میله لار دوی مزل ابه د بادشاہ مزل صدا سے منډه خنو والے خپایش او اشارت کې تاسو چرګان به هوري کې کونه به خورل نسوار به چو خطا سبو ویني چې سمرو خيار بادشاہ نو منحته پورا کول دا پارا بیت المقدس تا نو حضور مبارک چې حدیبیه کې صلح وکړه نو چې واپس راځي ذل حج اخرو نو چې محرم شروع شو وم کال د هجرت نو پنځل سپاس د محرم نه به خاتون دي کلی د بادشاہ او خیبر جنگ لم کړل نو یو پکې د خاتو نو چې د خات پر رسیدي د غروزو کې بیت المقدس کې دی دا دا خوشحاله جشن مناوي دا فتح او عبادت کې دا وخت ور سره استاد د رسول الله او د شریف دوی چې بیت المقدس تراغله د فتح په جشن کې او په خوشحاله کې او په شکرانه کې کني بیت المقدس وطن نو اصلي دار خلافه اټلی اوس ورته ویټ کن سیټي وای عربی کې ورته فاتیکان وای او د عیسایانو مرکزی حکومت چې سیکریټریټ دا دفتر چې دی هغه ویټ کن سیټي کې د انګریزانو د پادریانو مشر ته بابا او عربی کې ا دوی ورته پوپ وای په انګریزي کې ا د پادریانو ته عربی کې د طریق وای عام خلک ورته پادری دوی ورته فادر وای فادر او فادر لا د ملاقات په بیت المقدس کې د حضور پاک د استاد سره په دغه وجه شوی دی د باقي سره نو صورت حال هم دا تواضع شو او پس منظر د حدیث موره به حضور پاک چې کوم خط لیکلو دته د دهیم نه خلیفہ کلبی په واسطه هغه شان خط کسرا تم لګل او کسرا ظالم ته ورسه هغه یې کړه استاد مرکول نه نو ته ما وجله او د حضور خط راواش وېشلو وی خدا عربو سره دې ماته وي چې ته په ما ایمان نه ایرانیانو سم عربو تسپک ګوري ویدا د خان سره اونکي خلک او د شګو سیدونکي خلک او وحشي جاهل به تعلیم خلک دا غي دې مونږه تابع شو نو خط وشله حضور مبارک ته چراغ ویزا مزقو کل ممزق خدای پاک پیدا شرط تسنس کی یو سو ورځې کې څوارلس حکومتونه بدل شو یو پکې شزم راغله حکومت عمر صاحب په فوجونه ورانه ټول ایران یې فتح او هرقل د حضور د خط عزت کړی خپل کړی او ځان سره د سرو زرو په نچا کې خېره یاره کړه خلکو د یاره قتل نه نو ما به ایمان نه وړم ما غیر اظهار د عقیدت کړی د محبت کړی د حضور د خط حفاظت کړی هغه خط التورم کې بیا فرانس ته رسیدل زمانه په بیا د فرانس د حکومت د اردن د بادشاہ سره تعلق د دوی د نیکه سره دوی تل فرانس ته په دوره ناغي ولا هغه خط ورکړ هغه خط چې هرقل ته رسیدل هغه نن سبا په اردن کې پروت اردن دارالخلافه عمان د یو عمان دی یو اردن هغه اردن کې پروت هغه خط تصامنه لیکل دی هغه خط